الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جملة نایان همی گفتا همی جملة نایان همی گفتا همی هست دانا رحمة للعالمين درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى دی جمعه کې زما ځانو چې ستاسو وړاندې کوم بیان روان ده هغه د پردې په موضوع چې اوس ښځې به پرده څنګه کړي اوس د ښځو باره کې الله فرمایي چې وقرن فی بیوتکم او ښځو
تاسو خپل کورونو کې اوسئ دا کورونو کې اوسېدل دا ستاسو لپاره زینت هم ده فضیلت هم ده دنیا هم ده جنت هم ده د خدای رضا هم ده حفاظت هم ده بیا الله حواله ورکړی ده چې ولا تبرجنا د تبرج معنا ظاهر دل ده ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى او خذو خپلو کورونو کې اوسئ کنا بهر مرا اوزئ تبرج الجاهلية الأولى دا غمخ کی جاہلیت زمانے دا خزو پشان بہر مرا اوزئی بہر خلقو تخپل زیب و زینت مخی کنا فلو کورنو کی محفوظ کی نئی اس اللہ دلتا حوالہ ورکا چې تبرج الجاهلیت الاولى دا غمخ کی جاهلیت د زمانه د خزو پشان بهر مرا اوزه د مخ کی جاهلیت نا کوم زمانه مراد ده د جناب رسول الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلونه د اسلام دراتلونه مخکې چې کومه زمانه و هغه ټوله د جاهلیت زمانه و ځکه پیغمبر نو اسلام نو اس ددی اولا معنی اول تبرج الجاهلیت الاولا اللہ اولا لفظ راور اولا معنی اول جاہلیت دیکھ دیتا اشارہ دا چو زمانہ ببل راشی اغب بیا اخرى جاہلیت اغا اخرى دا است ادوم جاہلیت غدا اوس دمخ کی اسلام نمخ کی جاہلیت زمانی خدی چی بوی اغوی بلو پٹے داسی اچول لو پٹا بیداسی واچول غالی تا بیداسی واچولا پا دیورتو باندی بیداسی را پری خوردن دارتی ولانزی بے پٹھے کڑے دا دمخ کی زمانے دا جاہلیت خزی بی خو بیام خیوی رتی پٹھوالی اس کا تاسو خیال کڑے بی دا دوم جاہلیت زمانہ اشرود اس یہ څنګه اچي دا سیواچی دا شاتواړوي دا شاتواړي دا راوباس دا راوباس
دا راوباسي هر څه یې ښکاري کېړتي چرته کېړتي وړي وي بیا بوري بازار ته لاړې شي پلاستیکي ړتې ولګوي غولانجې ولګوي او ډېرې داسې دي چې غاړې ته لوپټه هم نه اچوي لوپټه یې هم نه وي ویښته یې انګریزي جوړ کړي وي دا د تهذیب زمانه ده دا د اسلام زمانه ده ترقی یافته زمانه ده ځکه الله وایي وقرن فی بیوتکن او ښځو خپلو کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى د مخکې زمانه جاهلیت د ښځو په شان بهر مه راوځئ هغوی به هم به راوتې خپل زیب و زینت به خلکو ته ښکاره وکنه هغه شان مه کړئ کنه لیکن زمونږ د دې زمانې والي چې دی هغه زمانه یې هم شرمولیه ده لوپټه یې نه وي د ښځې خاوند سره شاته سوروي کنه لومې خوي یو کوناټه په سکوټر وي بل یې د سکوټر نه بهر وي خو پې راځي نه غټه میخه ده په لاس یې چاپي وي لاس یې د خاوند پران باندې ایښی وي یا دلته خاوند ته ور ایښی وي بل لاس باندې موبایل وي دا د اوس دا هم نشي ورته ویلای چې ښځې ته چا سره لګیا هغه ورځ صدر کې راتېرېدم کراچي صدر بازار خاوند په سکوټر ناسته ښځه ورته ولاړه ده د دواړو جګړه ده ته ویل چپ کړ چپ کر چپ کر دی ورته ویل بس بس کر د دې ځای ته لاس ور واچو عام بازار کې دی ورته ویل چپ هات نہیں لگا بھیجا دغه توم بیا د ګوډې ماتې کې دا دعا هم ووایي چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دغه تم د ګوډې ماتې کې ورته کښېني دعا ووایي چې په شرعي طریقه ورسره ملاوېږم که نه چې خدای نیک اولاد راکړې د داسې برمنډې د داسې کنجرې نه د داسې رنډۍ نه به خدای چرته نیک اولاد درکړي که نه چې هغه ټوله برمنډه ده که نه عاقبت گرگزاد گرگو شود عاقبت گرگزاد گرگو شود گرچه با آدم بزرگو شود د چرمخزوی که انسانانو سره لوی شي هم اخیر لال شي چرمخته نه جوړ شي د داسې برمنډ اولاد به هم برمنډ وي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها
قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فأقبل فدخل علينا فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا قال فعمياوان أنتما ألستما تبصرانه رواه أبو داود. ده رسول الله بيبي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها روایت فرمائی چی کنتو عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم وإذا رسول الله سر ناست وما وميمونة بنت الحارث ده رسول الله بل بيبي ميمونة بنت حارث ناست يعني جناب رسول الله ناست جناب رسول الله سر دوار بيبيان ناست دي يو ام سلمة ده بل ميمونة ده دري والا خبري سر ناست اچانک فأقبل ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم رن صحابي پسترگو باندی نابناو دا اچانک راغی کنه دیر جلیل القدر صحابي راغی دا پس داغنه چو دا پردی حکم خدای را نازل کردی عبدالله بن مکتوم رانی نیود کینوست چی کینوست اصولون ده جناب رسول الله منتویل احتجبا منه تدن پرده اکڑی اصولون صحابی ده جناب رسول الله ویل ددن پرده اکڑی فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا من قال يا رسول الله ولداخل دكنا داخل من نشكتاي منت نغوري سترگی کار نکڑی بیبیانو دا خبر ہوگا جناب رسول الله دا غصی انداز کی دوارو طویل چی افعم یعوانی انتما الستما تبصرانه ولی تاسو دواری عمرندی کنا تاسو یا نوی نی دای کم نوی نی تاسو خویوی نی کن اس عبداللہ بن مکتوم پشان چی جناب رسول اللہ با جہاد تا تو عبداللہ بن مکتوم بھی مسجد نبوی کی نائب امام جوڑ آغا صحابی دا ستر گورن جناب رسول اللہ بھی بیانو تاویل چی دای کم نگوری تاس خی گوری اس خجبا پردی سڑی تا هم نگوری پردی سڑی تا ام دا خجی قتل گناہ دا حرام دی سنگ چی سرائی خجی تگوری او مزی علی پا دی قتلو کی العینانی تزنیان رسول اللہ فرمائل چی دا سترگی ام زنا کری صحابہ یا رسول اللہ دا سترگو زنا چشید قال النظر جناب رسول اللہ دا سترگو زنا نظر دا غیر محرمیت و څنګه چې سړی ګوري ښځو ته د سړي قتل ګناه ده دغه شان د ښځو قتل پردو سړو ته ګناه بیا اوس پیغله لور وي سهار د کور نه اوز لاړ
लारे तरे ځای ورسره लारे फखर हम गए मेरी बच्ची। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है कॉलेज में वो पढ़ते, अब्दुल्ला कॉलेज में, पुलान कॉलेज की चा सर नास्ते मुहरिम वर सरई कटोल गैर मुहरिम उस पदे तली बांधी तजरबा उकड़ा पदे तली बांधी दासी सरग वख केद चिल हवा बांधी रा अलवतईद टपुस बावार अलवतईद अचिल टपुस बदा वख प्रीदी स्ताद तेले न भी ऊंचा तकड़ी अदा कॉलेज अलकान दा चिल्लांदी टपुसांदी और ताजदालोर वर्तके नवले दादा वक्त ब्यालोरिया स्पीलो कोर तरानश सार चिराशी लारे वर्ता वही तपूस कली कि बच्ची रात को आप नहीं आए, आप कहाँ थे? जी अबू मेरी एक क्लास फेलो लड़की थे, उसने दावत थी कि रात हमारे घर पे गुजार। ठीक है बच्ची ठीक। अल्लाह खुदा दोस्त मैं भी ईमान अदा। तफ्तीश के बाद पता चलता है कि उसने लड़की के साथ क्लास फेलो लड़की के साथ रात नहीं वो गुजारे थे, क्लास फेलर के साथ उसने रात गुजारी थी। क्लास फेलर से रिश्वत रखड़ी भी करना दा मुसलमान कलिमा वाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गिरी अंदम रही छिपा गिरो ये दो कनश रहमान छिपा गिरो ये दो कनश रहमान हिंदुस्तान तपसी मजसी कांदा दे। अब बलूची की बुजुर्ग डेर खशीर वेलैद च मुसलमान शुमी कारा महराना मुसलमान शुमी कारा महराना शुमा इस्लाम कुर्ता बदनाम महराना ओ मुसलमानानो तासुचिदा कम कारो नकड़े जहरान तासुखु इस्लाम ठोल बदनाम को जहरान वक़रन फी बुयूतिकुन अलावे ओखजो पलो कोरो की नहीं वला तबरजन तबरुजल जाहिलियतिल ऊला दमख की जहालत जमाने द खजो पशान बरमंडी मगर ज़िकन ज़ीनत चात मख्कार कवई वाखिर दावाना।